جی ناظرین دا وخت ما سره موجود دی د جماعت اسلامي یوت ډسټرکټ پریزیډنټ جناب سلمان نویس صاحب دغه پښتني کو درنده یو میډ د کشمیر وای سره سره ما دا وایم تاسو یو میډ د کشمیر مناو کو ترې مقصد سو بسم الله الرحمن الرحیم شیراز بھائی څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن 5 فروری یوم یکجهتی کشمیر پورا پاکستان کې نه بلکې پورا عالمی سطح باندې چې هغه منويږي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کشمیر کومه خطه چې ده 1 लाख مربع کیلومتر باندې مشتمل دا خطه ده چې په هغه باندې د انډیا فوج چې ده هغه جابر تور باندې مسلط شوی دی د دنیا چې کم قانون هم وګورئ د دنیا هر قانون لحاظ سره کشمیر چې ده هغه د پاکستان حصہ ده لیکن انډیا چې ده هغه جبرن چې ده هغه باندې قابض شوی دی افسوس خبره ده چې په دې کې زمونږ چې کوم حکمرانان دي هغه نه هلي ده کوم حکمرانان چې اوس پورې راغلي اوس پورې سداسي یو غټ سټاند پاغه باندې نه دی اغسته شوی چې هغه دی وجه دا مسله چې دا اوس پورې هغه تر اوسه پورې چې دا روانه ده ته سره به تاسو ته دا وایم شیراز بھائی چې کشمیر اوس پورې کم ظلم او ستم چې شروع دي زموږ ډیر خلک دغه نه دي خبر 1 लाख کشمیریان چې دي هغه تیر شوی 10 کالو کې چې هغه شهیدان شوی دي د سره د انډیا فوج کم چې الته قابض دی 8 लाख تعداد باندې هغه جبرن الته 1 लाख کورونه چې دي هغه مسمار کړی دي د دې لپاره چې دغه د کشمیر چې کوم خلک دي هغه معیشت چې دغه تباشي او د سره 23000 تعداد کې چې دي هغه زمون مند خويند چې دي هغه کونډې شوی دي او د سره تاسو ته یو بل انټرست خبره دا وکم چې صرف په یو کال کې 350 پی ایچ ډی سکالر چې کوم دي هغه د انډیا فوج سره په مزاحمت کې چې د شهیدان شوی دي نو دینه تاسو اندازه لګولې شئ چې د کشمیر د جدوجہد چې دی دا نه یوازې صرف د کشمیر د عام سړی دی بلکې د کې زنانه هم شامل دي په دې کې ماشومان هم شامل دي په دې کې استاد هم شامل دي په دې کې د سکول یو ماشوم هم شامل دي په دې کې پی ایچ ډی سکالر چې دی هغه پکې هم شامل دي نو دا ایز ا هول مجموعي چې دا یو مسله ده او کشمیریان چې دي دا جدوجہد چې دی هغه صرف ځان دی لپاره نه کوي بلکې دا جدوجہد چې دی هغه د پاکستان د بقا لپاره کوي دا د پاکستان د بقا جنگ دی کشمیر چې د پاکستان لپاره یو داسې یو جز دی لکه څنګه چې جسم لپاره روح چې د جسم لپاره ضروری دی داسې کشمیر چې دی دا د پاکستان لپاره نهایت ضروری دی هغه وجه دا ده چې زموږ پاکستان ته چې څومره دریابونه دي هغه د کشمیر نه روان دي هغه دریا چناب دی کراوی دی ک دریا سند دی نور څومره دریابونه چې دي نو چې کشمیر چې دی د موږ لاړه نو بیا په پاکستان اسلام آباد چې د موږ نه تلی او مظفر آباد چې د بیا زمونږ نه څنګه تاسو خبره وکړه د ظلم حواله سره نو په کشمیر منطقه کې ظلم ستم روان دي کوم چې د انساني حقوق علمبردار تنظیمونه دي یا او ای سی دغه خاموش دي دا درې سوچ کې دي شي شیراز بھائی هغه وجه دا ده کشمیر باندې اوسه پورې 23 قراردادونه چې دي هغه د اقوام متحده یو ان او نه پاس شوی دي لیکن د افسوس خبره ده چې پاغه یو قرارداد باندې هغه عمل درآمد نه کیږي کپ د اقوام متحده په قراردادونو باندې عمل کیږي نو هغه په سودان کې کیږي هغه په مشرق تیمور کې کیږي هغه چې د یوکرين یو علاقه چې دا هغه ته خود مختاری ورکول کیږي لیکن کشمیر هغه صرف په دې وجه باندې چې الته زموږ مسلمانان رونه پاتې کیږي صرف دغه یو وجه ده چې الته چې د هغه چې کوم قراردادونه دي په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي مهرباني ثانک یو سو مچ